سوا بل څوک نشته. او دنیا کې د خدای سره عشق او رابطه او تعلق وی کنه جی. اوس دا ذوق خود امام احمد ابن حنبل نه بیا تپوس پکار دی، دا ذوق خود امام مالک نه تپوس پکار دی، دا ذوق د امام ابو حنیفه نه بیا تپوس پکار دی چې احمد ابن حنبل نه تپوس کوا چې تا خدای په خوب کې ولیدو نو خوان دي څنګه و، چې خوب کې ولیدو نو ورته وی چې یا الله عاشق خویم در باندې خوان دې ډېرو کو، خو په دې مې پوي کا چې اوس مستار رضا په کار ده چې ته خوشاليږي پڅ. نو الله ورته وی چې زه خوشاليږم به تلاوت القرآن، قرآن ډېر لولا زه په دې ډېر خوشاله. تاسو خیال را دا ذوق خو بیا د امام مالک نه تپوس پکار دی چې په ټول عمر کې مدینه کې پړې نه وي پخپو کړي خپیاب لبا ګرځیده او ورش په جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم سره راز و نیاز کېده. تاسو خیال را بلکې په دې عشاقو کې داسې خلق تیر شوي دي چې پاغه کې یو مولانا قاسم نانوتوی رحمت الله علیه د شیعو یو ډله ورتراله، هغه ورته وی چې مونږه مسلمانېږو خو کوم ته خوب کې رسول الله صلی الله علیه وسلم زیارت وشو. مولانا قاسم نانوتوی ورته ویل چې نه خوب کې نه په ویخه درته کو، په ویخه راځي د مخ کې وډاله ورپسې یو دغره ډیرای غوندې و چې هغه نه واړول په ویخه ورته د رسول الله زیارت اقدس وکړه. رحمان بابا په خپل یو شعر کې اشاره کړې ده چې زلیخی یوسف لیدل او په خوب کې، زلیخی یوسف لیدل او په خوب کې، ما په ویخه دې لیدل په خواب نه دی. دروازه مبارکه نه خبره د رسول الله صلی الله علیه وسلم خو ډیرو کسانو سره شوی. مولانا حسین احمد مدنی رحمت الله علیه روضه مبارکه تورغه الصلاۃ والسلام علیک یا رسول الله وی، روضه نه ورته आवाज شو چې وعلیک السلام یا ولدی، پتا دې سلام یې زما بچیا. دا خبره شوه اسلام دې ته وی. امام حسن او امام حسین بیمار شویو نو حضرت علی او بی بی فاطمه نظر ومنلو، په خوا علاجونه نو نظر ومنلو چې یا الله کدا دواړه ماشومان دې جوړ کړه نو په مونږ دې نظرې چې مونږ بدرې روزي نیسو. نو الله غي جوړ کړ چې جوړ کړ نو حضرت علی او بی بی فاطمه روزه ونیوه، چې روزه ونیوه نو ماخام له صدقه جورو ستوان او د اوربشو روټای پیدا کړه چې رو جماعت پیو. په دروازه کې आवाज وشو چې عزیزانو درې کسایو درې واړه وګیو او درې روټای راته پکار. حضرت علی بی بی فاطمه توکته چې دا زمونږ نزیاتو کی ښکاری ادرې واړه روټای اوچته کړې او غیته یوړ. روزه ټول ورځ دوی نیولې و او روټای غوی لور. نو ورځم نه هراوه شپم نه هرا شو سبا بیا روزه ونیو ځکه چې درې روزي به ني.
سبا ماخام بیا چې د اوربشو روټه تیار کړه بیا دروازه کې आवाज وشو چې درې کسې او درې وړه نهاري بیا هغه روټه یو چا تکړه غیله یو بیا شپه نهار شو په سبا له بیا ماخام روټه تیار کړه بیا आवाज وشو چې درې کسې او درې وړه نهاري بیا هغه درې وړه روټه غیله یو دریش په او درې ورځې روزي مونږ وی او په نهار ونی چې دا زمونږ نزيات مستحق دي قران راغی جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې یوفون بالنذر ويخافون یوما کان شره مستطیرا یوفون بالنذر حضرت علی او بی بی فاطمه په نظر باندې وفا وکړه نظر منله او په وفا وکړه دا په نظر وفا ولې وکړه وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا پدې نظر وفا زکا وکړه چې دا هغه ورځ نه یریدل چې د کوم ورځ شرب په ټوله دنیا باندې خور وي دا قیامت ورځ به وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا دا غورز شرب په ټوله دنیا باندې خور الله دې امان راکړي اے عزیزان دا سی ورځ به چې یوم یفر المرء من اخیه وصاحبته وبنیه رور بدرور نه لره لره منډه وای مور بد زوی نه منډه وای لور بد مور نه منډه وای اور سڑے بپ منڈی چی یا اللہ خیر کی چرتا ذرا گیر نشما وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا دا غورز نه یرید چې د کوم ورځ شرب پټوله دنیا باندې خور وي اوس دا کار حضرت علی او بی بی فاطمه ولیوک اسړو ته وای انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا انما نطعمكم لوجه الله او غریبانو مسکینانو دارو ټایم ګره چې مونږ درکړه نو خالص خدای د پارم درکړه لا نريد منكم جزاء ولا شكورا نظر ندات ملرو چې شکریا مدا کا او نظر ندات ملرو چې بدل راکا نه به بدل راکا و یو نه به شکریا ادا کوي انما نطعمكم لوجه الله خالص د خدای د پاره درک دایم راته خودلی چې تا سره یو شی راغی او فالتو ده نو مونږ هو چې شی فالتو یې چاله ورکو د حضور عادت مبارک داو یو لنګ ولا چاروړو لنګ شلیدلو چې د وټړلو یو صحابي راغی و یا رسول الله دا لنګ ما تراک اغلاړو بیا زور لنګو تړلو نه وی اغلا ورک صحابه ورته په غوسه شو چې د خدای بنده دا دی ولې واغستو دا غلنګ شلیدل اصحابي ورته وی چې په خدای مې دې قسم وی چې ما دا لنګ دې د پاره نه راغستې چې زدا او تړم او یا واغوندم دا د پیغمبر بدن پورې ولګې دو دا بکیدم چې کله زمرشم چې دا زما کفن شي
دې د پاره کومه کپڑا چې د پیغمبر بدن پورې لګېدلی وي او هغه کپڑا زما کفن شي نو مال به عذاب راځي څنګه